چې څوک درود شریف سیوا وي د به الله غمونه ختم کی، پریشانی به الله ختم کی، او ټول ګناهونه به الله وران کی. نو زمونږ دا دوه غټ حاجت دي نو چې بېغمه شوې غمونه به الله ختم کړي. هر سړی پریشانه دی او خفه دی او غمونه دي، پریشانی دي. څوک چې درود شریف سیوا وي الله به غمونه ختموي ښه، او څوک چې سیوا وي الله به ټول ګناهونه معاف کړي. دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل صحابي ته فرمایل کوشش کوئ موقع میلاویږي درود شریف ډیر زیات وایي. خپل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاة. د قیامت په ورځ به ما ته د ټولو نه نږدې کس هغی چې د چا درود شریف سیوا راوړي، دا به ما ته نږدې د الله حبیب. که د چا دا خوښی چې د امام الانبیا په څنګ کې ولاړ یم په میدان محشر کې، د امام الانبیا ته نږدې یم، نو چې د چا درود شریف سیوا نو دومره به د امام الانبیا ته نږدې. بختور و صحابه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو مجلس ته راغی، ډیر شي صحابه کرام ناست دي، خو هغې صحابه کرامو کې ابوبکر صدیق او عمر فاروق رضی الله عنهما پکې دواړه ناست. نو بل چا نبی علیہ السلام ته داسې بره نشو کتی، جرأت یې نشو کولی. دې دواړو نبی علیہ السلام ته داسې وکتل چې وی کتل روایاتو کې راځي نبی علیہ السلام ته دواړو خندل او نبی علیہ السلام دې دواړو ته خندل. دې دواړو داسې نبی علیہ السلام ته کتل او خندل، او امام الانبیا دې دواړو ته کتل او خندل. یو ورځ دواړه داسې نیولي دي لاسونو نه، یو لاس نه یو نه بل. صحابو ته وی هاکذا نبعث یوم القیامه، د قیامت په ورځ به موږ داسې پاسو خدي به مې دواړه د لاسونه نیولي. نبی علیہ السلام صحابو ته فرمایل انا سید ولد آدم یوم القیامه، الله ماله یو څلور خصوصیتونه راکړي دي. انا سید ولد آدم یوم القیامه، د قیامت په ورځ به الله د ټول بني آدم د سردارۍ تاج ماله راکړي. نبی علیہ السلام د ټول بني آدم د سردارۍ تاج به امام الانبیا ته ورکړلی شي د قیامت په ورځ. او و اول من ينشق عنه القبر، د ټولو نه ډومبې به زما قبر کولو شي زما راپاسم. د ټولو نه ډومبې چې مړي راپاسي امام الانبیا فرمایي د ټولو نه ډومبې به زه راپاسم، او ما ته به د ټول بني آدم د سردارۍ تاج په سر کې الله. بیا به سفارشونه شروع شي، د ټولو نه ډومبې سفارش په څوک کوي او د چا سفارش په د ټولو نه ډومبې قبلیږي. نبی علیہ السلام فرمایل و اول شافع، د ټولو نه ډومبې سفارش په زه وکم. نبی علیہ السلام د ټولو نه ډومبې د شفاعت اختیار به رب العالمین امام الانبیا له ورکړي.